أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 61 نمبر آیات تے سورة یونس. وما تكونوا او نیتو فی شأن پسحال کی وما تتلو او نیل وستن کے تو منه داللہ دا طرفنا من قرآن سقرآن ولا تعملون او نکوی تاسو من عمل یو عمل لرا الا كنا علیکم شهودا مگر یو منگا پتا سو باندے حاضر و ناظر. اذ تفیضون فی کلا چی شروع کوئی تاسو پاغی کار کے وما یعزب او نشی پٹی دے عن ربکا دربستانا من مثقال ذرة فقدر دیوی ذرے فی الارض فزمکا کے ولا فی السماء او نفاسمان کے ولا اصغر نوڑو کے سز من ذالکا ددینا ولا اکبر او نلوی سز الا مگر فی کتاب مبین دا پا کتاب خکار کی دی. 61 نمبر آیات نصیحت تے دا آغ خلقو دا پارا چی گناہونا کیا و دا اللہ نے یرن کی. نبی علیہ السلام پا بارکے اللہ تعالیٰ فرمائی تو دا اللہ دا طرفنا پا دے خلقو باندے لوستل نکے. ہر یو انسان چی عمل کئی نو اللہ تعالیٰ د دې انسان سره کرامن کاتبین فرشتے پیدا کړي دي. یو فرشته نیکی لیکي نو بل ګناه لیکي. د قیامت په ورځ باندې دغه عمل نامې به الله راوباسي او هر انسان له په لاس کې ورکي او هر انسان چې د خپل عمل نامې فړای کوي نو هر یو ګناه ورته یاد دي دا مې کړی دی. نو دا آیات مبارکہ دلیل دے پاغی چا باندے چی سوک پا جلوت کی ځان پاک پاک کے او پا خلوت کے دے گندو سی. اغ انسان دا فرض زورانه دا مسلمانان ورونو چی دا مخلوق پا مخ کے دے گناہ نکی خو چی پا تنہائی کشی نو دے گناہو نکی. دا رب کریم نا حس یو سیز تا پتی دے نشی. د قیامت په ورځ باندې به یو انسان راوستل شي او د دې انسان د اندامونو په د انسان گواہی کوي. رب کریم به د اسمانونو او د ځمکې نه یو ټي وي رخي او ستا هر یو عمل به په دې کې ښکاري. الله ته خو ګرانه نه ده. د انچو په لحاظ باندې یو ټي وي رخصه ده او تا ته به کې د دنیا ګوټ ګوټ ښکاري. به دې زما واست یقین ده رب کریم به دې وو اسمانونو نه ټي وي رخي سکرین به دې رخي او ستا هر عمل به الله ریکارډ کړی ده. بتا تخی که یو انسان پر دې 100 ټام پټ کړي او وې ګوره دا څوک دی. انسان قتل کړی دی او د خپل قتل د پټولو د لپاره څومره ناجایز ده رشوتونه ورکوي بډي ورکوي چې زما دا ګناه پټ شي. او د الله په دربار کې به دا ګناه پټیږي نه. دا عمل نامو لیکل د فرشتو د ازمکه اسمانونو ریکارډ کړی دی. ستا لاسونه په دې باندې گواہی کوي. نو یره دا غي چا د پاره
چې دی وایي زما نه څوک خبر نه دي. د دې وجې نه بني اسرائیلو کې یو زنانه ډېره محتاجه او مفلسه وه. یو تاجر له لاړه وی ماله پیسې راکړه قرض، بچي مې نهر دي. هغه ترې نه د بدۍ اراده ورته وکړه. هغه ورته دا نشم کولی، وی زه هم خپل مال تاله هسې نشم درکولی. څه وخت بعد هغه زنانه بیا مجبوره وه، وی ته چې څه وی هغه به وشي، خو زما ضرورت دی، خو وی زما شرط دا دی چې څوک مې ویني. هغه ورته وی زما داسې یو باغ دی چې هغې ته هر طرف ته په هغې دروازې دي، څوک په انشاءالله نه راځي. هغه چې کله هغې باغ ته هغه زنانه بوتله، هغې وی ټولو دروازې دې بندې کړې، وی او ټولو دروازې مې بندې کړې، وی دا بره دروازه هم بنده کړه. هغې وی دا څنګه بنده کړه؟ نه نه وی چې د الله نه دې راله پناهي نه کړي نو دا نشي کېدی. هغه ویرېد، وی د الله نه به څنګه پناهي کړو؟ یو انسان دی په ځان پسې کمره بنده کړي، ځان پسې تمامې راستې بندې کړي، خو یو داسې ذات ته چې د هغه نه پټېدی نه شي. وما یعذب عن ربک من مثقال ذرة، د الله تعالی نه د ذرې په اندازه هم څه شی پټ نه دی. نو اوس چې یو انسان ګناه کوي او د الله نه فرد نه شي کولی، نو دغه انسان به په خپله د ګناه نه قلاریږي. او حدیث شریف دی د چا خلوت چې پاک نه وي د هغه جلوت الله تباه کوي. په جلوت کې مطلب دی د خلکو په مخ کې به ته ډېر نیک اعمال وکړي، لوی لوی عملونه به وکړي، قسمه قسم نیکي به وګټې، خو چې ستا خلوت پاک نه دی، الله به ستا د جلوت اعمال د دوړو په شانتې والوځي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي ستاسو نه زه داسې خلک پیژنم د قیامت په ورځ به لوی لوی نیکۍ راوړي، ستاسو په شانتې مونځونه به کوي، ذکرونه به کوي، حاجونه به کوي، تلاوتونه به کوي، خو چونکې الله تعالی ته به مخکې کې الله ما دا کړي دي، الله تعالی به د هغوی دا غټ غټ عملونه چې په جلوت کې کړي د خلکو په مخ کې فیجعله هباء منثورا، الله به د دوړو په شانتې ختم کړي. ولې؟ صحابي تپوس کې یا رسول الله ولې؟ وایي ځکه چې کله دا خلک په تنهایی کې شو نو د الله حرمتونه به یې د خپل لاندې کول، نو تنهایی پاکه کوي، ستا د جلوت اعمال به الله قبول کړي. او چې په جلوت کې عملونه کوي او تنهایی دې پاکه لري، ځکه چې کله انسان تنها شي نو دویم ورسره شیطان دی، نو انسان په تنهایی کې زیات ګمراه کېږي. ورپسې بیا وایي الا خبردار ان اولیاء الله، یقینا دوستان د الله تعالی لا خوف نبوي هیڅ یرا په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي. دلته کې د الله د دوستانو تعریف ذکر کو. د الله د دوستانو دوه کارونه دي، یو به د راتلونکي مصیبت نه فیره کې نه او د تیر شوي مصیبت پسې به غمجن نه، ځکه خوف هغه خطرې ته وایي چې را روانې، او غم او حزن هغه خطرې ته وایي چې په انسان تیره شوي وي. نو د راتلونکي مصیبتونو قبر قیامت یره په دې باندې نه، دا د انسان غټ ضرورت دی. دلته کې ذکر کوي چې د ولی الله علامات څه دي، څوک ولی الله. نو مختلفو علماو په هغې باندې خبرې کړي دي. یو پکې ذکر کوي وایي د ولی الله علاماتو 4 قسمه علامات دي. یو ولی الله هغې چاته ویلی کېږي چې دی د شریعت په هر حکم باندې کاربند وي، دې ته وایي دا د الله ولی دی، په ده باندې به د قیامت په ورځ یره هم نه وي او غمجن به هم نه وي. دویم نمبر ذکر کوي ولی الله هغه انسان ته ویلی کېږي چې دی تمام عمر همیشه د الله په ذکر کې مشغول وي او د دنیا کار دی د الله د ذکر نه نشي اړولی. کثرت د الله په ذکر کې مشغولېدونکی انسان ولی الله. دریم نمبر ولی الله هغې چاته ویلی کېږي چې د دنیا په پودګۍ باندې د غم نه وي. د دنیا چې څه دي و اسباب دي د دنیا، په دې کې څه شی د ده نه لاړ شي نو دی په دې باندې د سره غم نه اخلي، و دا ولی الله دی. مثال په طور باندې ښځه مړه شوه، بچی مړ شو، ځمکه لاړه، فصل لاړو، مال لاړو، هیرې جواهرات د دنیا چې څه دي په دې پسې دی غمجن کېږي نه، نو دې ته ویلی کېږي ولی الله. 4 نمبر عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وہی ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے.
د چا په لیدو چې تا ته الله را یادېږي بس دغه انسان ولی الله دی. د دې انسان دپاره لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الا خبردار ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله لا خوف علیهم نبوی یرا پدوی باندې ولا هم یحزنون او نبدی غمجن کیږي الذين دا اغا کسان دی آمنو چی مانون راوڑی دی وکانو یتقون او دیوزان ساتی دا هر گنانا لهم البشرا دیولا خوشالیان دی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی وفی الاخرت او پا آخرت کی لا تبدیل نشت دے بدل دل لکلمات اللہ خبر دلالا ذالک هو الفوز العظیم او دا د کامیابی ډیر لویا ولا يحزنك او غمجن دی نکی تعالی را پیغمبران قولهم خبر ددوی ان العزة لله یقینا عزتنا خاص دی د الله سره جميعا ټول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره خلق هغه عزت کو پلار کې به تغنی اچولې کچرا او ګندګي به پور غرزوله خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الله عزت ورکو نو د خلقو د تکلیفونو نبی علیہ السلام الله ولا تسلی ورکي مغم جن کېږي یا ساته د دین په هر یو کار کې عالمان داسې ذکر کوي چې د دین په هر یو کار کې ستا عزت کول شروع شو نو ته پوه شې چې د ما عمل الله تقبول نه دی. د دین په هر یو کار کې چې ستا احترام او عزت کول شروع شو نو پوه شې چې عمل می الله تقبول نه دی او چې ستا تذلیل شروع شو ستا سپکواله شروع شو پتا پسې خبرې شروع شوې نو پوه شې چې عمل می الله تقبول دی. دغه شیاطین دي کنه انسی او جنی چې تا ته رکاوټونه پیدا کوي او چې تا ته نرمي نرمي بشتري خوريږي او ستا عزتونه اکرامونه کیږي نو معلوم دی الله ته عمل قبول نه دی. دا د الله قانون دی. هر پیغمبر دای د حق په دنیا کې سخت تیر کړی د الله دین لپاره نو چې څوک د دین کار کوي د بد تکلیفونه راځي نو دا تسلی ده. عزت څوک ورکوي؟ الله ورکوي. هو السمیع العلیم د الله اوریدونکی دی د هر څیز العلیم په دې پارس باندې الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله په اختیار کې دی من هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و من فی الارض او هغه څوک چې په ځمکه کې دی وما يتبع الذين او نکي تابعداري هغه کسان يدعون چې بلی من دون الله سوا د الله نه شرکان شریکان يتبعون دیو تابعداري نکي الا الظن مگر د ګمان کوم انسان چې په ګمان ورپسې شه دی گمراه کیږي. وانهم یوسیب انسان وای يرجي قران وای کنه چې کله تا ته وبنه ملاويږي نو ته تیمم کوه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وسیب انسان وای میرا دل یې نه ایمان ته مړه زما ذهن دا نه غواړي چې زه به جنب یم زه بس خایمه او زه بس په ځمکه باندې لاس کېدم په مخ پیرا کوم په څنګهلو باندې زه به پاک شم یار زما ذهن دا نه مني دا انسان به کافر کیږي. قرآن فرض وکړم د دې څنګه نه مني بس یو انسان دا دی یار زما خپېس خادي او زه په دې مسه په دې لاندې طرف باندې کوم ځکه په دې زه ګرځم زه په دې تلی باندې مسه کوم نو که داسې وکړو نو دا مسه نه کېږي ځکه مسه د موضوع په لپاسه طرف باندې ده نو شریعت ټول نقل دی دې کې چې د عقل وچلو دا د ګمان تابعداري شو د ذهن دې باندې انسان ګمراه کېږي. ډېر کارونه چې ستا ذهن غواړي دا صحیح نه صحیح هغه کار چې الله او د الله رسول ویلي او دې ته شریعت په دا نقل ده بس ورپسې يتبعون دیو تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان وانهم او ندوی الا يخرسون مگر اٹکل چلون کی هو الذي الله غذات جعل لكم الليل چې جوړ کړی د تاسو د پارشپا لتسكنوا فيه چې تاسو آرام کې پاغه کې والنهار او ورځ پیدا کړی دا مبصرا رڼا کوونکی نشپه د آرام د پاره ده. عالمان وی هر هغه مزدوري چې پاغه کې د شپې ډیوټي وي دا د انسان د معیشت نه برکت ختمي. ته 1 لک روپۍ شپه پیدا کې خو برکت په کې هغه نه
دا ولې ته د فطرت خداوندي خلاف رواني. الله شپه د آرام د لپاره پیدا کړی دا. جالګران د شپې مهینې سي 15,000 10,000 8,000 د شپې راوړي کنه راوړي او تاسو ته وکا سبانه ورځي خوار ګرځي. چوکیدار ته وګوره د مل کاریګر په میاش کې 2 پیره تنخواه دي 15 لیکنه د مل کاریګر په میاش کې 2 پیره تنخواه دي خو عاجز ته وګوره د ډوډۍ اریانی. دا ولې د شپې په مزدوري کې الله برکت نه دی اچولی. شپه د آرام د لپاره ده. الله د انسان د لپاره فطرت مقرر کړی دی. ورپسې ان فی ذلک لآیات یقین فذیک خامخا دلائل دی لقوم یسمعون دا قوم د پاره چې اوري. سبحان ربک ولا تعلمون إلا كنا آتين وعليم وتقوى شهودا جواه تفيدون على الكتاب شهور کوئی في پدې کې وما يعذب نه پټي ان ربك درپستان من مثقال ذره اندازه دې چې او بنوي ولا في السماء او پاسمان کې ولا اصغر من نور من ذلك دين ولا اكبر من نجوى الا مگر في كتاب